من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو قدرمنو پښتنو ته زموږ سپینګیرو ته ځوانانو ته ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو زه د چمن په یو خصوصي دوره خو نه یم راغلی او نه مې داسې څه ویلي وو چې زه جلسه ته راځم هسې چې ماسخوتن ښه ملګرو وویل چې دا څنګه کېدی چې زموږ د پښتنو غونډه یې په موږ بندید وي ځای ورځو د دوی سترګې پټې وې او موږ په چمن ښار کې ناست وو دا الله د پښتنو سره دی د ظالمانو سره نه دی د مظلوم سره دی او نن دا وخت د ښکلا ملګرو د چمن ښار یو ډېر لوی غم لري د چمن ښار د پښتنو په غمیدو کې ځان لا یو ځانګړی حیثیت لري د دغې ښار په دروازه هره ورځ پښتانه ډېر په دردېدلي زړه تېرېږي را تېرېږي د دغې ښار په دروازه هره ورځ پښتانه دردول کېږي د دغې ښار په کاروبار هره ورځ یو ایمرجنسي لاګو وي د دغې ښار د خلکو د کاروبار څخه هم په ګیټونو غلاګانې کېږي ملګرو دا ښار یوازې پرېښودل دا د پښتنو د بې اتفاقۍ نشان به وي ځکه خو موږ درته راغلو چې یوازې کته یم نه یې موږ ټول در سره ولاړ یو موږ ټول ستاسو سره یو د مختلفو تنظیمونو ملګري هم دلته ناست دي سپین ږیري ناست دي دوی هم دا ګډون په دې نیت چې د دې ښار د شهیدانو خبره وشي د دې ښار د مسایلو خبره وشي لږ څه موده پس مولوي حنیف په دې ښار کې شهید کړل شو او پښتنو هغه ته انصاف نه راواخیست هغه ته مو څه انصاف نه راواخیست چې دا د چمن په ګیټ په داسې ورځو کې شهیدان وشول چې خلکو د خوشحالۍ تیارې کولې ډېرو محترمو ولسونو زموږ ډېر غریب ولس دی یو زخمي چې وشي هغه چې خپل زخم روغوي دومره قرضې واخلي چې راتلونکي دوه درې نسلونه په قرضونو کې ښخ وي ولې دا جبر کېږي د دې غریب ولس سره ولې دا ظلم کېږي د دې غریب ولس سره دا سوال پی ټي ایم پورته کوي دا سوال پی ټي ایم پورته کوي دا ولې کوي دا مه کوه د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورک دي اسد خان اچکزی ورک دی محمد نبی دی شاولی دی د دوی غوښتنه پی ټي ایم کوي چې دوی ولې ورک دي ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولی ملګرو دا غمیده یوازې د دې ښار نه ده غمیده د ټول پښتون ولس دی موږ به ټول د یو بل سره ودرېږو نن ولې یو بل سره موږ مینه لرو په دې تاسو پوهېږئ زمونږ او ستاسو رشته د 5,000 کالو اوږده رشته ده دا د نن ورځ مینه نه ده موږ د زرګونو کالونو تاریخ راسې یو خلک یو یوه وینه یو په لاشعور کې مو هغه مینه پرته وه چې څه ټیم هم څه وخت هم د هغې مینې غږ وشي موږ ټول پښتانه راټول شو او چې څوک نشي پرې راټول هغه د ځان وکړه چې زه د پښتون قام سره څومره تعلق لرم چې د پښتون یووالی وي او زه نه پکې کېږم نه خیر موږ دا خبره نه ورته کوو موږ ټول پښتانه وروڼه را نږدې کول غواړو را خپلولي غواړو ملګرو
مونږ څه ویلي دي چې خلک دومره په غوسه شول مونږ خو دا وویل پښتانه مه وژنئ پښتانه مه بربادوئ پښتانه مه تباه کوئ پښتانه مه د تشدد لاندې راوړئ ملګرو تاسو به لیدلي علمزیب یو ویډیو کړې ده په میرانشاه کې یو ګونګ دی خبرې نشي کولی هغه فوجیانو نیولی و یو کال یې تشدد پې کولو چې ته حال ولې نه وایې ته مونږ ته حال نه وایې او په هغه ویډیو کې چې کله ته ګورې نو د هغه نیکونه دوی په زور ایستلي یو ګونګ هغه د ډېر جبر نه د سترګو دید هم لاړو ړوند یې هم کړ مونږ پی ټي ایم دا وایستو ولې په پښتنو تشدد کې مونږ په خپلو پښتنو خامخا ننګ کوو دا د پښتنو وران ښارونه د باجوړ لویسم بازار چې نن هم تېرېږي نشان یې نه دی پاتې د باړه کاروبارونه ختم شول میرانشاه بازار یې مکمل هموار کړه او مکین او دا ټول هموار و د جنډولې بازار باندې نن هم چې تېرېږي یو پارک جوړ دی هلته بازار نشته یو طرف ته زمونږ ړنګ کورونه او ړنګ بازارونه بل طرف ته د جنرال کیانې په آسټرالیا کې جزیرې بل طرف ته د دوی بنګلې بل طرف ته د دوی عیش و عشرت او عیاشې زمونږ په وینو باندې زمونږ په دردولو په بربادولو باندې دوی ډېرې ډالرې وګټلې پښتانه بې اسرې پاتې شوي وو تیر کال په ننګرهار کې په یو جومات کې دماکه وشوه اووه اتیا تنان پکې شهیدان شول یو مور وه د هغې 15 زامن و هغه 15 واړه پکې شهیدان شول زمونږ مندې غریبې دي چې یو زانګو واخلي بیا ټول زامن لوڼه په هغې زانګو کې رالویوي د دغې مور نور وس نه و هغه زانګو چې دوی یې پکې رالوی کړي وي هغه ته یې صرف اور ورکوي مونږ دا په لر او بر وطن کې دغه جنګ چې پښتانه مندې بې وسه شولې او د اوښکې قوت یې ختم شو مونږ د هغې جنګ خاتمه غواړو چې دا جنګ دې ختم شي څوک دي چې زمونږ ملګرتیا نه کوي هغه د نن هم په ځان فکر وکړي اته زره پښتانه میسنګ پرسنز دي لاپته افراد لادرکه خلک تاسو ته پته شته هغه ته د عدالت موقع نه ورکوي زمونږ مطالبه دا نه ده چې ته یې راخلاص کړه زمونږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پیش کړه عدالت ته فیصله وکړي که مجرم وي سزا ورکړه که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي راخلاص یې کړه په زرګونو لاکونو پښتانه ایکسټرا جوډیشل یعنې د عدالت نه ماوره ووژل شول د کویټې وکیلانو نه راواخله د پاټا بمبارۍ او د ای پي ایس شهیدان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر ارمان لوني پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه واژنه ماورای عدالت روانه د ملګرو د دغه ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې خو زه یې صرف تفصیل بیانوم کلبوشن یادیو د هندوستان د رایو منبر و د رایو کښیني و هغه پاکستان نیولی دی پاکستان وایي د دماکې کړي دي هغه ته عدالت هم ورکوي هغه لاپته افراد هم نه دی لادرکه هم نه دی نه هغه مورای عدالت څوک مړوي دی هندوستان چې خپل اولین دشمن شماري هغه ته دا حق ورکوي راتې ورکوي پښتنو ته نه ورکوي دا حق دوی پښتانه ته نه ورکوي نور یې ټول ته ورکوي پښتانه دلته یو زورواک او یو بلواک ژوند تېروي د دوی په خاوره چې څومره چلند روان دی دا ټول چلند غیر آیني او د زورواکۍ دی هغه آیین چې دوی جوړ کړی دی موږ د هغه آیین خبره ورسره کوله دوی هغه نه هم نه مني په دې آیین کې چې کله ماته حقوق راکول وي هغه دی نه راکوي چې ماته سزا راکول وي بیا دروغجن اف آی آر به کټ کړي زمونږ ملا بارام زمونږ ذوالفقدین قاسم نور ډېر ملګري کږه شي دا به جیلونه خوري په دروغجن زمونږ حنیف پښتین اوس هم په جیل کې پروت دی زمونږ مولانا اجاز لا اوس هم ورک دی
دوی وایي ستاسو لهجه سخته ده دوی خپل اعمال لیدلي دي زموږ وجود ټوکړې ټوکړې زموږ د ماشومانو ټوکړې ټوکړې ما په خپلو سترګو د پښتنو ماشومانو ټوکړې ټوکړې جسمونه راټول کړي لیدلي دي او دوی له وایي چې لهجې مو سختې دي دومره په نرمه ژبه خبره د مینې ژبه چې څومره موږ ورته وکړله شاید په دنیا کې یو مظلوم نه وي کړی لکه موږ چې وکړله زموږ نیکونو موږ ته دا ویلي دي چې کږې خولې په سیکونو سمیږي موږ بیا هم تا ته عامه خبره وکړله موږ ته بیا هم د امن خبره وکړه داسې نه دی چې موږ جنګ نه زده خو سوله زما د وطن د خلکو ارمان دی ځکه موږ جنګ نه خوښوو زموږ د وطن د منګ دی زموږ د وطن د خوند دی بل دا یو ارمان دی چې په وطن کې سوله وي زما یو ارمان دی چې پښتانه په خپل منځ کې ځي راځي څوک تپوس نشي ځنې کولی څه یره نه وي چې دلته به یا فایرینګ وشي یا ډز یا څوک ټکس یا څوک ګټ موږ په خپله خاوره چې څومره هم دلته هغه وجودونه قایم دي چې هغه د دغې خاورې وګړیو ته نقصان رسوي هغه لرې کول غواړو د هغې ظلم او جبر ورکول غواړو ملګرو زموږ دغه خبره چې ته پښتانه مه وژنه هغه هم نه ومنه شو ولې یې وژني تاسو ته د دې پته شته په دې خاوره باندې جنګ کول یو تاریخ لري په 19مه صدۍ کې پراکسي جنګ په دې خاوره د روس او برطانیا په منځ کې و په 20مه صدۍ کې د امریکې او د روس په منځ کې و ښکاري داسې چې لکه د امریکې او چین په منځ کې لکه یو بله لوبه هم چې پاتې موږ په خپله خاوره نور جنګونه نه غواړو هغه پښتانه چې لاړ شي د خپلې خاورې د ځوانانو سپینګیریو جاسوسي یو داسې خلکو ته کوي چې هغه ژبه چې مور ور زده کړې ده په هغه نه ورسره پوهېږي ژبه ورته بدله کړي د ده مورانۍ ژبه ورسره وایي او د خپل ورور جاسوسي کوي هغو ته وایو دا د غیرت لاره نه ده د سټیج خپلوي په دې کې به پیسې میندې کړي په دې کې کېدی شي تا ته لږ څه روپۍ میلاو شي په دې کې کېدی شي ته په چیک پوسټ لږ په کلکه غاړه تېر شي خو عام ولس ستا نه خوښوي عام ولس ستا یو غیر محترم او یو بېخونده کس شماری کوي د عام ولس رایې نه غلط روانې ته د کام په صف کې نه یې ولاړ ته د کام د مخالف په صف کې ولاړ یې موږ د 200 کالو نه چې دلته په جنګ کې اخته یو موږ خپل پښتانه هم خرڅ شوي دي موږ ټولو پښتنو ورونو ته وایي راشئ تاسو کښېنئ د خپل کام سره ودرېږئ موږ تاسو سره د مینې په ژبه خبره کوو د ورورولۍ په ژبه خبره کوو او د دې کام د حقوقو خبره ده نو دا اوس پښتانه چې یو ځل میدان ته راشي هغه واپس نه ځي زموږ دا سرونه کټ کېدلی شي خو ټیټېدلی نه شي پنجابي جرنلان دې په صفا غوږونو دا خبره واروي چې په دې وطن به یا زموږ وطن د بلواکۍ او زورواکۍ نه لرې کېږي یا به زموږ ژوند وي داسې نه سره پاتې دي یا وطن یا کفن دلته به او ملګرو زه یو اکثر زمان کام لږ په شدت کې راغلی دی ظلم او جبر زیات ورسره شوی دی نو د غصې او خبره لږ زیاته خوښوي خو زه څه خبرې دا څه وخت مجبور شوی یم چې په نرمه لهجه کې خپل کام ته کوم زه د زړه نه درته وایم د خپلمنځي شخړې لرې کوي دا خپلمنځي دښمنۍ لرې کوي دا ډېر غټ رکاوټ دی د کام په یووالي کې د کام په اتفاق کې موږ ته ډېر غټ رکاوټ پېښېږي دا ختم شوی چې څوک هم دا خو صرف دا د خوشحالولو خبره نه ده باید موږ په دې عمل وکړو نن موږ په خپل کورونو کې زور ولګوو چې موږ په ځمکې په بل شي څومره شخړې وي چې هغه حل شي دغه نه پښتانه د یو بل تباهي او بربادي کې استعمالېږي
ملګرو باقي پاتې شوله د نورو قامونو زموږ په خاوره د قبضې خبره نه یې شي کولی. تاسو خو راټول شئ، تاسو خو لږ را ودرېږئ. هغه ستا د یوې نارې نه دومره تنګ شوی دی چې غوږونو کې کربوس کې یا بوډا چولي دي. ته چې راټول شې ته اتفاق اتحاد وکړې، ستا صرف د اتفاق اتحاد هم د دغې ځای نه تګ ته به کډه ووینې چې بار یې کړې لاړه. هغه ستا مخه نه شي لیدلی. د کام اتفاق ضرورت دی، د کام اتحاد ضرورت دی. هر هغه خبره چې د کام اتفاق زیاتوي، هر هغه دلیل، هر هغه فکر چې دا اتفاق زیاتوي، باید موږ په هغه فکر وکړو، هغه وکړو. موږ په خپله خاوره هېڅ د یو پښتون سره دښمني ونه لرو چې څوک یې لري هغو ته هم خواست وکړو چې راشئ سوله ییز ژوند ته. پښتونخوا د ګلونو وطن دی، دا د میوو وطن دی، دا د ښایسته غرونو وطن دی. په دې کې خو چې خلک چکرې وهي یا تڼونه کوي، دا د ښایسته خلکو وطن دی. دا بدرنګ خویونه دلته خوند نه کوي چې دا لرې شي، د خپل وطن نه ختم شي. ملګرو بیا هم ناوختېږي هم ملګري ملا بارام صاحب به هم آخري خبره د ټولې جلسې د شکریې کوي. خو زه د یو بابا ستاسو دعاګانې دي د ټول ریاست په یوه اړخ و. زه او د څو ملګرو سره په یو ګاډي کې را روان وو، چمن ته راورسېدم. د دغې ظالمانو هر چیلنج موږ ته قبول دی. که دوی وایي چمن ته نشي راتللی، موږ به چمن ته راځو. که دوی وایي کوټه ته نشو تللی، موږ به کوټه ته ځو. که دوی وایي سوات ته نشو تللی، موږ سوات ته ځو. که دوی وایي کابل ته نشو تللی، موږ کابل ته ځو. د دنیا په هر ګوټ کې چې دلته کوم ځای هم پښتانه پراته دي، زمونږ زړونه دي، زمونږ وطن دی، زمونږ خاوره ده. د خپل قام او وطن سره مو دومره مینه ده، دومره مینه مو ده چې په کوم ځای کې هم وي دوی د صرف لار ښایي په هغې لار باندې چې د راکټو سره خلک ولاړ وي موږ ورځو. موږ خپل قام نه څوک هم نشي مانع کولی. ملګرو خدای مو آباد لره. د ډېرو وطنونو نه خلک راغلي دي، ما په خیال سره د بر وطن نه هم ډېر خلک راغلي دي. خدای مو تل آباد لره. زمونږ غونډې به تل لویې وي، تل به د یو وي، تل به یووالی وي. زمونږ اتفاق اتحاد په دې دنیا کې چې څومره قوتونه دي ټول د سره جمع شي. په والا دا پی ټي ایم به بیا وي، بیا به وي، بیا به وي، په هېڅ صورت کې نشي تللی. په دې او د دې خاورې نه زه دا ډېر وخت جذباتي خبرې خو نه کوم، خو جذباتي نه ښه په سوچ او ښه په فکر سره کوم. د دې خاورې نه د زورواکانو او بلواکانو کډې مونږ په خپلو سندرو کې وینې چې روانې دي. دلته هر چا چې ظلم کړی دی، دلته هر چا چې جبر کړی دی، والله که دی دغسې خلاص شي. ما ته یو واقعه یادېږي. یو ځل زمونږ د علاقې نه فوجان روان وو، زمونږ د علاقې د پی ټي ایم صدر مخ ته ورته ودرېدو چې چیرې روان یې؟ ویلې مونږ خو کشمیر ته تشکیل شوی دی. ویلې نشي تللی، دلته د حساب پاتې دی، دومره تم شه حساب به کوي. دلته څوک هم نشي تللی، نه د دغې ګیټ شهیدان، د لر او بر ټول شهیدان د دغې پښتون ژغورنې غورځنګ شهیدان دي. زمونږ د هرې پارټۍ هر تحریک شهیدان دا زمونږ شهیدان دي. دوی سره د دوی وینې بدل اخیستل، د دوی د وینې حساب اخیستل، دا مونږ په خپل ژوند فرض کړي دي. مونږ به خپل ذاتي ژوندون د خپل قامي ژوندون بدلوو. زمونږ د ذات خواهشات زمونږ د قام خواهشات دي. زمونږ هېڅ ذاتي مفادات نشته. زمونږ مفادات زمونږ قامي مفادات دي. قام دې په خپلو پښې ودرېږي. اوس ودرېدلی دی، اوس تاسو ته هېڅ نشي ویلی. هغه خاوره چې دلته چا د جابر خلاف، د ظالم خلاف یو خبره نشوه کلی، په 2.5 کاله کې تعداد کوم ځای ته ورسېده. خلکو ویل پی ټي ایم په ختمول لګیا دی، پی ټي ایم خو نور په جوش کې په راتلل لګیا دی، پی ټي ایم خو نور پرمختګ کوي. پی ټي ایم تحریک نه دی، دا د پښتنو مندي او ارمانونه دي چې په اوښکو کې رابایېدلي دي. دا د پښتنو سپین ږیرو د دوی د سپینې ږیرې یو ویښته دی دا پی ټي ایم. دا پی ټي ایم دا زموږ تاریخي اتلانو
دوی تاریخ دی مونږ خپل تاریخ چاته نشو ورکولی ملګرو ډېره لویه لار پاتې ده زمونږ د نیکونو لار پاتې ده یا خو زمونږ دا خاوره د احمدشاه ابدالي خاوره ده په دې باندې د مراتو بادشاهي نشي کېدلی دا د فقیرپي بچیان دي دا د باچا خان او صمد خان بچیان دي خپله خاوره کله هم نه پرېږدو په دې پښتونخوا به ډېر زر د پښتنو د خپلو بچو اختیار وي هېڅوک به دلته نشي کولی چې بې اجازته راځي نن زمونږ خپل کلي ته چې څوک ځي ته په لاره کې ولاړ وې چې څوک یې له کومې راغلې وخت به راځي ستا په خپل کلي کې به خلک درته ولاړ وي چې چېرې روان یې او چېرته روان یې دا جبر دا د ظلم لار دا تا خوښه کړې وه ما نه وه خوښه کړې انجام به بیا ګورې د ظالم او جابر انجام په تاریخ کې د نمرود او د قارون پاتې شوی دی ستا انجام به هم هغه وي ستا انجام بل نشي کېدلی د دغو پښتنو سره شوي جبر او ظلم نور زموږ د زړونو صبر را ختم کړی دی زموږ صبر د خپل تنظیم د خپل منظم کېدلو دپاره دی ملګرو د پی ټي ایم تنظیم سازي کېږي دا په ټوله دنیا کې کېږي هر ځای چې پښتانه دي باید دوی په دې کې ممبرشپ ولري د هرې پارټۍ هر تحریک خلک ته اجازت دی چې په پی ټي ایم کې خپل ممبرشپ وکړي هېڅکله بندش نشته دی نه په یو پارټۍ شته دی نه په یو بل ځای سره چې دی دلته ممبرشپ کوي هر څوک ټول کام راټولول په دې کې کلي کلي کوڅه په کوڅه باندې تګ دا زمونږ ارمان دی او په دې حواله سره زمونږ راوتلي یو ملګرو خفه نه شئ ما پرون ورځ هم په کراچۍ کې ډېر مصروفه تېروه موږ د شپې هم خوب نه دی کړی د چمن ولسونو ته مو خپل ځان را رسولو نو زه دا نن ما تقریر نه دی زده کړی بیا به جلسه کې ځو ښه په اعلان به راځو که چا لار بندوله بیا به هغه لارې کې هیڅ نه دیوال وي نه به څه وي هغه به ډک شوي وي هغه به ولس په خپل زور ډکوي ځای مو ښه